السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بای چې څنګه د مونږ را روان شوم د چاړه راغی سکول تعلیم لته لیو وی تعلیم حاصلو منه اوهو دا خو څوک روک شوي دي چاړه په دې راته ووایه که نه چې دا دغه ځای پټرول پمپ جوړ شو د دې څه مطلب دی دا څه لپاره دی خلک به په ګاډو کې تېل اچي دا زموږ په کلي کې دا ړومبې شه خبرې پهله خیر علي دا زموږ په کلي کې ړومبې شه ملکزو کې ځم جوړوم په څه به جوړه دا سره پیسې شته د په سیزن کې 50,000 روپۍ ګټلې دي چوکو دغه کې په هغې یې موږ لیوني کړو دا لږ روک شوي دلته کې هغه لګېدلې ده چاړه ماتې دي ترنګ وکنه څه له ورته وکړمه دی وایي که نه چې نام داود والد کا نام انور شاه گاؤں سپرونه موبایل نمبر اطلاع برای گمشدگی روک شوی دی گمشده شوی دی ته سکول ته څه له ځې ویم ته به یم د دې ټوپو څه مطلب دی نو وي دا اے سیکشن او بی سی نو یم ته پس ویم کې کم کلاس کې پړي کې چاړه خبرې وي ته دې ځای ولاړې مې ته ماته د روټۍ ست نه کوې نو بس دا چې ځو ته څه کوې نو ته اوس په ما خلکو ته څه له وایې چې مونږ څه پخ کړي دي ستا څه خوښي چرګ نشته لري ځه ته زما د نیا خاوند دی ځه د ټول نه خوشحالۍ خبره ده چې بهي پټرول پمپ آغاز وشو ما په خپل هم چې ته دا پروسس نه دی کتلی نه تاسو مخکې به تاسو لیدلي دا پکې ټینکۍ شوله دا بیا پیپو دی بل دوکان ته تللی دی او د دغه ځای نه بیا پور داسې راوتري نو دغه دی شاته دا ولګوو نو ټول نه غټه خبردار چې ما سره په موټرسایکل کې بالکل تیل نشته نو زه چې ځان له تیل واجوړوم بې استاد نه مې تپوس وکړه ما زما موټرسایکل خالي دی پټرول وي پټرول دلته نشته دا ورته پوره سیټینګ دی دغه ځان ته یې پکې ولګوو دا ورته دوه بیټرۍ دي دا بل څه سیسټم دی په دې ځای نه پوهېږم بس ځان ته یې کار ریډي کړه د مونږ دپاره ډېره اسانتیا ده ځکه موږ به ډېر لرې تلو تاسو ته پته ده زموږ په کلي کې پټرول پمپ بالکل نشته دی دا تقریبا زما په خیال باندې لومبی ځل دی چې دلته کې پټرول پمپ کولاو شو ځکه موږ به لرې لرې تلو د هلته نه هاخوا اوس دلته کې نږدې شو بس دا زموږ کور دی خوا کې دا زموږ په دوکانونو کې بس راوځه پټرول اچوه ځه پټرول پمپ ولګېدو او زه په هغې کې هم پیاده روان یم پټرول ورسره نشته اوس به ځم کلي ته او د کلي کې پټرول اچوم او بیا به ځم خپل کار پسې او دقه شان ورسره روان یم څوک وي شته څوک وي نشته موټرسایکل مې درته تپوس دې کوو که ورسره خو چې واچو که نه چې ځو مبارک شه شته ورسره ها دومره شته چې ستا کار به وشي نو بس پټرول اچو او سیده ځو بیا شکر الحمدلله چې دا اسانتیا خو راله که نه راته وشه ورته ماشاءالله پټرول شو او موټرسایکل سټارټ روان دی او ضروري کار دا و په دې ماسپښین کې چې زمونږ یو رشته دار دی ماما زوی مې 9 کاله پس وله خدای پاک زوی ورکړو نو ډېره د خوشحالۍ مقام دی تلل ورله لازمي دي نو بس انشاءالله ځو هغه له به مبارکي ورکړو او بیا به راځو ځکه مازدیګرۍ خو زما په خپل کلي کې روان دي نن سبا واړه دي دې شربت ورکړه مېلمنو له اوې دغه نه دي دا سپینو کپړو غله په روانه کې تې ګوټو کو هلکه طارق لاله زوی له به څه نوم ږدو څه نوم به ولږدي ادم به ولږدي د نیکه نوم به ورلږدي ښه ادمو شربت چا راوړی او استاد له مېلمانه راغلي دی جومات استاد له هم شربت وړل غواړي پکې را پرېوتلو بل ورسره څوک و دا وګوره دواړه را پرېوتل دا چل خو به کېږي اوس په مړه ته پرېوتې وې لکه دا تا کار وکړو اوس په دې پرېوتې وو دا وګوره سایکل ته او ګل پیزا خوږ شوه هغه یې خوږ کړله نو بای دا وایي درانه دي ړومبې پلي دي خو بیا به ډېر دا خو پسمانده کلي دي لکه زمونږ ده دلته کې پلي داسې خاص نه خو پس د ماما کور دوکان مې وایي کې دا یو دړی و دا مې راواغسته نور به وروستو بیا راوړو سهار ته مې دله ټلیفون وکړو که نه دې ځای را روان دی که نه غوږ تېره ښه چې څه به وي 9 کاله پس وله الله تعالی زوی ورکړی دی او ګورم چې په ده باندې دې خبرې هم داسې نشي کولی په سایکل لا روان دی هغه ځای کې زه ورته دا ځای ولاړې وه ډېډ راغی دغه د مخامخ را روان دی په سایکل باندې ډېډ مبارک شه دا راغی السلام علیکم مبارک شه
مبارک دي. څنګه خوشاله یې؟ څومره کاله پس خدای زوی درکړو؟ 9 کاله پس. 9 کاله پس دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی. راځه پلي هر څه مې راوړي دي، هر څه پراته دي، ستا راتللي بس. راځه تا اوس رنګ وکړو زه یارخان کاکا کړو سره ستا خبره مې او زه ما ته په دې وجه کال وکړو بس ټول تا ته په تمه دي. راځه ماشاءالله ماشاءالله الله دې نیک عمله لوي. امین. هلته نه رالم سیده د کلي ماما کره بسکټه نمک پاري هر څه وړم او بیا اوس مې ځان ښه په مصیبت باندې واړو. ښه په داسې لار رالم چې د وتو پکې اوس شان نشته دی او پلار رانه په لار کې موټر سایکل واغسته. دې ته وګورئ دا زما حال دی. دومره بې انتها هر څه شوي دي. زه خو په دې لار بیا چېرته نه یم راغلی، مقبرې لار ده. بس پلار مې موټر سایکل په لار کې همدغه دی واغستې وي، ته په دې منځ ور ووړه. دا وګوره په دې کې به زه اوس ځمه. دا وګوره ځان نه به یا خوا کو. داسې په مصیبت ما ته پته وه زه په روډ باندې تللی وم. بس مجبور یې که نه هم شکر یې. 9:30 بجې دي او زه په خپله علاقه کې یم موجود یم او اوس به ځو. تاسو ته پته ده چېرته به ځم، خو زه خو دا ټیم کرکټ له ځم او کرکټ زه کله کله اوس تاسو ته شو کوم. روزانه نه ګردې دله پې نشم وینځلی. دا مسله مې نه خوښه که نه. اوس چابیانې نه چابیانې د په دې ځای باندې پرتې وي، چابیانې نشته دی. دا تالی والې د اوس په دیوال به تلل غواړي، په دیوال باندې. اوس به څه کوو؟ دیوال ته به خیږو. نو راځئ چې وخیږو. دیوال ته هم راوختم. اوس دې ځای د کوزېدو لار نشته، تورو سفر دی. نو په کومه به ځو؟ په داسې به ورتاو شو. دې خوا د بجلۍ تارونه دي، ما ته ډېره ګرانه ده، ډېره راته ګرانه ده. دا اوس وګوره کلاو تارونه دي، لکه څه به کوې ورسره. خو بس په دې به اوس کوز شو، په دې لار باندې. او بس کرکټ سامان به راوالو وځو به. بسم الله بسم الله راکوز شو. چې مونږ کره په دې ورځو کوم ځنګلات دي، تشې ونې بوټي ونې بوټي د ګرځېدو شان پکې نه وي. ریشه زما چې ترقي شوې ده تاسو ته پته شته دی. بیټونه او دغه ډېر شوي دی. اوس په بوجۍ کې وړم، په دې بوجۍ کې بیټونه بالونه ویکټې هر څه هماغسې په سیریز کې ګټلي هم دي. سم بایللي دي سم ګټلي. دمپوخ هم بایللي وو او ویکټې هم ګټلي دي. اوس په بیټ باندې 3 هغې ګټلي دي، 2 مونږ 4 میچه پاتې دي. مونږ به پکې 3 ګټو، یې به پکې 2 ګټي. او داسې ده. نو اوس به بیا ختل غواړي. الله راوچته شه راوچته شه. داسې په مصیبت اړېدلي وي، ډېر ګران کار دی. دا مشر والي ډېر ګران کار دی. دا وګوره دا به ځان نه مخکې خو دا داسې ځکه نه ولم چې نوې بیټ ټې پکې کجوري هسې نه مات شي. اوه بسم الله. نو راځئ چې ځو ګراونډ ته. سامان مې ډېر راوړو. ما وی راشه پمپ ته به لږې اوبه ورته وڅښو، نن به ورته یخ کړو بیا به ورځو. بهي خلکو ته وګورئ مازدیګری دی، دنیا مخلوق دی. تا ته به زه څه وګورم؟ میچ مې بایلو. ما نه دی بایللي. هغې په 3 اوور کې 12 رنز وو. نو دا خو په دې باندې نه کېږي. کښېنه مړه میچ یې راباندې بایل. انشاءالله په نیکسټ ورځ کې بیا مې لوبېږي. د دې لپاره